خره خصوصي طور باندې زه مخاطب یم زما د شولګرې چې څونه ملګري دي زما د شولګرې چې څومره خلک دي او د دې سیند د غاړې ترناب شو حصار یاسینزی شوه اګره ده دولتپوره ده دا علاقې یا دغې نه علاوه چې دي نو نیسته ایریا شوه دا ټولې علاقې چې دي نو دوی همیشه سیلاب ځپلي دي همیشه سیلاب عمدې خلکو ته نقصان رسولی دی او د دې خلکو ځمکې یوړي دي د دې خلکو چې څومره نقصانات شوي دي نو یقین وساته هغه له لکونه سیوا وي هغه کروړو کې وي بیا چې کله د هغې سروې کېږي یا د هغې دغه خلکو دپاره د حکومت د سایډ نه اواز اوچتولي چې یاره څوک داسې پیدا شي چې زموږ اواز اوچت کړي نو په هغې کې د 2010 سیلاب نه واله تر اوس ساعته پورې 2010 سیلاب کې کافي نقصان وشو بیا ورپسې دا کوم 2022 سیلاب و دې کې کافي نقصان وشو یو کینډیډیټ یو حکومتي کس هغه که ایم پی ای دی او که ایم این ای دی نه زمونږ د علاقو یې چېرته دوره وکړه نه یې هغه ځای وکته نه یې په اسمبلی کې د هغې حوالې سره اواز اوچت کړو نه زمونږ د غریب د زمیندار د خلکو چې کوم مسله وه هغه یې حل کړه او نه یې مدد وکړو همیشه زمونږ د غریبانانو یو کمزوري ده چې مونږ خان وینو نو مونږ ته چونې چونې کېږو ډېر جوخ جوخ ورته کېږو بس خان راغی السلام علیکم خان او خان ته خپل مړی رانه ایر شي خو خان ته سلام ته ودرېږو دا نه یم چې یاره خانان به بدي خانان ښه خانان هم پکې شته ښه خلک هم پکې شته خو همیشه مونږ اوټ هغه ځای کې استعمال کړی دی چې کله او کم ځای کې زمونږ اوټ د خپل اوټ تپوس نشو کولی تاسو به کتلي تاسو علاقو ته به خلک راځي ټوپک مار به ورسره 14 اوس نه ټوپک مار ګرځئ ابه تعالی چې الیکشن وګټي نو بیا به تعالی څه کار کوي بیا به له خواله ورتلی شي نو له اوس ځای ته ورتلی شي نو له بیا ورتلی شي لږ سوچ پکار دی لږ پازیټیو سوچ پکار دی او پازیټیو سوچ په دې لحاظ سره چې یاره خپل غریب ورور چې ستاسو مسله ستاسو اواز چې دی هغه اوس ساعته پورې اوچته کړې ده د ریډیو دلبر په ذریعه باندې د خیبر نیوز په ذریعه باندې د سوشل میډیا په ذریعه باندې پلکو زه ګوایم چې په 2010 سیلاب کې په 2022 سیلاب کې کم ځای ته موږ اوړه غوړي چیني دا څه نه دي رسولې او د هغې صرف کریډټ ځي علب خان شیرپو ته علب خان شیرپو ډېر زیاته مننه علب خان شیرپو حوالې سره مختصر خبر کوم بیا دنه دوه تپوسه کوم علب خان شیرپو زما دوست هم دی زما ورور هم دی صحافت هم کوي او دغه نه علاوه چې دی نو په دې پلیټ فارم باندې اوس د ان 25 او پی کې 65 نه الیکشن هم کوي چې څومره د پی کې 65 خلک دي زما आवाज اوري او کم مخلص خلک دي نو دا یاد وساتئ چې ستاسو د پاره بهترین کینډیډیټ چې نو زما په نظر کې علب خان شیرپو دی کم از کم دل پر ریډیو کې څوک نشي چپ کولی په سوشل میډیا څوک نشي چپ کولی او ستاسو مسلې دي اوچتئ او دلته لار خرابه ده او دلته کوڅه خرابه ده او دلته هسپتال خراب دی په هسپتال کې په اف آی آر وشوې دلته تاڼه خرابه ده او دلته داسې خراب دی دلته دې غریب سره نقصان وشو دې غریب و او دا غریب دا ټول اوازونه چې یو ځای شي نو دا دی نه علب خان شیرپو اواز جوړ شي او علب خان شیرپو دغه اواز چې دی نو دا ټولې دنیا ته ورسوي حکومت ته ورسوي نو که موږ وله یو پاور لږ سیوا ورکړو صحافت پلس حکومت دا دواړه ورسره یو ځای کړو زما په خیال زمونږ به یو قسم مسله چې ده علب خان شیرپو ما ته اندازه ده ما ته پته ده که په اسمبلی کې ودرېده نو والله که نه چې دا څومره پاټو والا تاسو ته تکړه ښکاري دا د کیمرو نه یېرېږي کیمرو ته مخامخ کې بیا اواز نشي کولی او که دې ودرېده نو یقین وساتئ ستاسو مسلې به اوچتوي خپل اوټ سوچ سمج سره کرین له ورکړئ علب خان شیرپو ډېر زیاته مننه ډېره زیاته مننه محبوب علي او بد الله نه مې دا سوال دی چې خدایه محبوب علي چې کومې خبرې وکړې نو قام ته او ده ته مې خدایه مه کوسترګې کوې خو کله مې پړه کې داسې لالچ وي چې یاره زه ځان نور هم ښه کړم او به دا اسمبلي راشي او دا راشي نو خدای مې اوس د جمعې ورځ ده د دنیا نه مې دې بس لرې کړي ستا دې خبرو چې کوم دی ما په سترګو کې اوښکې راوستې چې یاره یو زما یو صحافي ورور دې قام ته دا خبرې کوي او سبا زما د صحافي ورور دا ځان هم ټارګټ کوي ځکه چې صحافي جون خو د چا صفت کې نو ملګري او خو د چا غیب غلټی نو چې بیا دشمني نو اره پی ټي بن چې کوم دی د خپلو خلکو ملګرتیا کوي نو خو محبوب علي زما ملګرتیا وکړله خو زه نن د ریډیو ته تللی یم نو دا محبوب علي نه دی یو ورځ یې ما ته وویل یار تا کې ټیلنټ شته دا د نن نه 15 کاله مخکې راځه چې دلبر ته ځو دلبر ته زه تا بوتللم او لګیا یم پې بیا دې په تېر انتخاباتو کې ما ته وویل چې الیکشن ته ودرېږه په سرواني کې راله غټه جلسه وکړله هغه ټیم کې مونږ اړونه کړه نو اوس دې ته ووتلو
نو ان شاء الله دا مې د سره واده ده چې نه به تا قام ته کوسترې کوم نه به قام ته ځان کوسترې کوم ان شاء الله. علم خان دا دفتر دی دا خو غټ غټ خلک ته مقابله کې ولاړ دي، غټ غټ خانان دي، لوی جایداد دي او لوی ګاډي دي ورسره، ټوپک مار دي ورسره، تاسو ټوپک والا هم نشته او ګاډي هم درسره ډېر زیات نشته. نو څه څنګه مقابله به کوې یار؟ زموږ منټلیټي به څنګه چینج کېږي؟ محبوب علي یو خو دنیادارۍ له نیم لګیا که نه چې سړی دنیا دپاره لګي چې دا آخرت له لګیا مسار چې روزه مخه په اوداسه کې خو ځان بس آخرت ته ځان تیار ساتمه چې یاره هغه دنیا مې هم ښه شي او دلته په خدمت کې الله بلاویږي، نه ټوپک نه تمانچه، یو ګاډي، یو ډرایور رواره، هغه کیمرامین هم دی، هغه هر څه هر څه دی، کارکون بل څه نشته دی. نو زه دې خلکو ته ښیم چې ما خو له دې میدان کې خپه کېښودله د دې خانان وړاندې ولې زه ووتلم چونکې دلته کې خو دې چارسده کې وګورې چې د کله نه سیاست کېږي نو دغه یو څو چخري دي دوی اوړي روړي به دوی ته ټیکټونو ځای او د بورو د پیسو ورسره ډکې وي دغه مشرانو لی ورکوي او هغوی ولې د هغې په بدله کې ټیکټ ورکوي، په ځان باندې کروڑه روپیو لګوي، په کروڑه باندې دوی ټیکټونه والي، دوی به د قام خورې خدمت وکړي. نو نه زما نه څه پاتې کېږي، نه د څه تمه کومه او نه په دې سوچ کې یم چې یاره ځان زه یم چې دا قام یو ما ټسټنګ واخلي او بیا دې خلکو ته وچې یو داسې PM راغلو چې په ځمکه را سره ناستو او هر قسمه مزدوري کړې ده او څنګه خدمت یې راله وکړو. علم خان شیرپور حوالې سره به یې د اختر ورځ به ما دې ته ټلیفون وکړم یاره ټرانسفارمر خراب دی او زه یو غټ خان لاړم او هغه خان راته وایي نن د اختر ورځ ده دا چې تاسو انې کې پاس کوئ، نن د اختر ورځ ده، نن خو چې دی نو دغه څیز دا خو نه د دې کارونو ورځ خو نه ده مړه، بل یو بل خان له لاړم تاسو پاس کوئ د 65 نه، یاره نن خو نه کېږي او 3 ورځې پس د اختر نه پس. علم خان ته مې رینګ وکړو د هغه EC سره تعلق و د ورته ټلیفون وکړو یاره خان ټرانسفارمر دی دې کس له څه سیټینګ وکړه، یقین وساته د اختر په ورځ باندې ما ته د واپډانه ټرانسفارمر میلو شو، هغه ما یوړو په خپل کلي کې مې ولګو. زه صرف دا وایم چې د دوی تعلق هم ماشاءالله ښه کافي اپروچ دی، رسیدونکي کس دی، خلک یې خاطر هم کوي. په سوشل میډیا باندې چې د ده خلاف کوم کمپین کېده یا کېږي دې حوالې سره مختصر یو خبره کوم او د زړه نه کوم. علم خان شیرپور نه د خیر خیرات په تمه دی نه د زکاتونو په تمه دی او دغه خیر خیرات او زکاتونه چې چا ورکړي دي هغه آن ریکارډ وو. یقین وساته ما به ورته وي زه یو غریب یو کمزوري کس درلېږم بله ته یو تروړه یا یو داسې وله ورکړه یو پیکج وله ورکړه ده به راته وایي کیمرې ته مخامخ کېږي ځکه چې دا د کیمرې په وجه باندې ما ته د خلکو اعتماد راغلی دی او دغه اعتماد چې دی ما ته موجود دی که زه دا ځان له پټونې وکړم او ورکړم دی که نو بېشک چې ښه غریب کس به خو ما نه به هغه کس تپوس کېږي به چې د دې هغه پیکج څه شو تا په کیمره نه دی راوستی. په کیمرې راوستو زموږ بنیادي مقصد صرف او صرف دا و چې یاره کم کس ډونر دی چې څوک مدد کوي او هغه مدد کوونکي اعتماد وي چې او زما حق چې دی یا چې ما کومې پیسې وي کوم زکات خیرات او هغه حقدار ته ورسېده. علم خان شیرپور امید به الله تعالی نه ساتو تمه هم ساتو. زه خپله لګیم ما سره ډېر د پاکستان تحریک انصاف ملګري داسې چې هغوی راسره رابطه وکړه، NP والا راسره EON جماعت اسلامي والا جمعیت والا ډېر ملګرو رابطه وکړه او اکثر میلو شو نو ما ته وایي چې یاره د خان حجرې ته تللی نه شو موږ لپاره غریب ورور علم خان ښه دی. نو زه دا وایم تاله دا دفتر چا درکړی اول خو دا رغه وکړه. محبوب علي انشاءالله ما ګټلې ده PK 65 چې کوم دی راتلونکي MPA یم او زه په دې سوچ کې یم چې زه د دې خلکو په اعتماد باندې چې د خلکو کومه مینه راکړله نو د هغې ما سره الفاظ نشته دي. ما صحافي دا کار دی چې کوم حکومت راشي هغوی ته موږ وعدې ور یادو، هغه وعدې چې کوم دی نو د پارټۍ خلک چې ګوري نو هغې ته تنقید په نظر ګوري چې ته په دې باندې څه کوې. ډېر خلک به د PTI والا ما په هم ډېر تنقید کړی دی او حکومت په تنقید کړی زما څه ذاتي پوله پټۍ ورسره نو شریکه د دې ځای په MPA د دې ځای په MNA باندې خو شعوري خلک دي ډېر خلک وایي چې دې کې عقل نشته او دې کې دا نشته. نن دا دفتر ما له PTI والا راکړی، نن هغه ځای کې زاهد چې کوم دی یو بل دفتر دی هغه ما له بنګلې راله راکړله او بنګله دی باغ ورځ یو سړي په 65 لک روپۍ غواړي ویره د الف خان سره مې واده کړې ده ګوره وعدې ته وګوره ښه د الیکشن نه پس به چې کوم دی بیا خبرې کوو هلته یې راکړه. نو یو خو دې قام لپاره د 400 قاضي خیلو پول کې دلته کې کېناستم دا کم ځای ته چې لاړم نو PTI والا مې ډېر سات راکړ ډېره ملګرتیا وکړله او چې تا څنګه ذکر وکړو نو په هرې پارټۍ باندې مې احسانات شته دي د هرې پارټۍ مې خدمت کړی دی. نیشنل والا وایي چې یاره وړوکې هم ستا دی غټ چې کوم دی نو موږ خپل مشر له ورکړو ډېره ښه ده. دغه شانتې جمعیت علما اسلام، دغه شانتې جماعت اسلامي، دغه شانتې پیپل پارټۍ
خو د پی ټی آی والا ځکه دا کومه چې په دې ما ذاتي ډېر زیات تنقید کړی دی او ما تنقید چې کوم دی خلکو په بل نظر اخیسته خو ما په ایم ان ایم پی کړی دی اوس هم پې کومه چې علاقه کې سکولونه بند دي علاقه کې سړکونه د پلډ ډېر سړک وګوره دونه غټه مسله ده زمیندارانو ته هېڅ قسمه توجه دلته کروندګرو باندې دا علاقه چې کومه ده شلګر او دوابه دا موږ په زمیندارانو باندې چلو هغوی ته د پاکو اوبو ضرورت دی د په بیچو کې پالیسیګانو کې دومره مسلې دي توجه یې نه ده کړې نو یار غریب سړی تاله ووټ درکړي تپوس ترې نه شي کولی نو ما خو دا خلکو د ګریوان نه هم نیوی شي خو زه دې خلکو ته دا وایم دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو یاره وي خان راته دلی ووی خان راته وخاندل خان راته یاره د ګاډي نه لاس راویسته سلام یې کړو د 500 کالو لپاره ځان ګاڼه کوو او دې ټایم کې چې کوم دی موږ خپل ضمیر خرڅ کړو موږ ووټ خرڅ کړو او بیا چې کوم دی موږ وایو یاره بجلي نشته ګیس نشته متانه کې هم څوک نوري مثلا نه خر کېږي نو خورې به خر شي چې تا دې ټایم کې چې کوم دی نو په 1000 روپۍ باندې په یو بوجوړو ټولو ته ښه کوې د ټولو نه پیسې مه خورئ ځکه چې کم ایم پی ایم دی ما ته وښایي چې دې الیکشن کړی دی او د هغې نه پس دې غریب شوی دی چې ده ګټلې ده د هغې نه ورپسې نور مالدار شوي زما دا خلک خبره کوي نن زه دې خلکو ته یم چې ما چک کړې چې ایوب خان شیرپو سره څه دي نن زما د ټوله چارسده کې وګرځه فلیکس نشته زما مړه غواړي چې زما فلیکسونه لګېدلې وي زما مړه غواړي چې زما ځان له په یو 12,000 روپۍ مې یو پمپلیټ تیاری کړي په 12,000 بل زه چې الیکشن ختم شي زه به د خلکو ته ښیم کمپین مې الحمدلله د خلکو نه ښه تېز وکړو زه کور ته کوشش کوم خو په دوکانونو په بازارونو باندې وخت ډېر کم ولقه ډېره زیاته ده زه یم چې زه د هر چا کور ته ورسم او چې چا له رسېدلی یم نو هغه چې د هرې پارټۍ دی ایوب خان وي ستا نه ښه کینډیډیټ موږ سره نشته دی نو خدای دې کړي چې دا کمې وعدې را سره کړي دي په دغه ورځ باندې د بل چا په ګاډي کې لاړ شي پیدل لاړ شي دا یو ورځ چوټي وکړي او دا د پی کې 65 خلک ووایي چې یاره موږ ټول عمر چې کوم دی خانانو له ووټ ورکړی دی موږ دام کولی شو چې موږ یو غریب هم اسمبلی ته لیږلی شو موږ دام کولی شو چې یو بغیر فلیکس او بورډه کس هم لیږلی شو موږ دام کولی شو موږ په بل ګاډي کې لاړو دا خو نه ګاډی او نه څه بل څه نو ډېر خلکه د غریب د سیاست خبره کوي خو د غریب د درد نه نه خبر ډېر خلک د کروڑا د ګاډي نه به راکوشي او زه د غریب خدمت کوم عجیبه شانتې خبره ده ایوب خان شیرپو د ایسکریمو ګاډی ګرځولې دی ګیا یې خرڅه کړې ده کباړ یې اغوستی دی نو مې مزدوري کړې ده نو مې مزدوري او د دغه مایک د برکته زه چې نن څه یم نو زه دې کې د خپل دلبر ریډیو ډېره زیاته مننه کوم د صحافیانو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم خو زه نن سیم د دې مایک د برکته یم انشاءالله د مایک برانه توهین نه کېږي او په دغه اسمبلی کې په داسې چغېږم لکه څنګه چې په دلبر ریډیو یا په سوشل میډیا یا په بل ځای باندې خان ډېر مننه کتونکو ایوب خان شیرپو خبرې تاسو اورېدې او زما پروګرام ډېر اوږدونه مختصر خبره دا کول غواړم چې پی کې 65 زمونږ پی کې 65 کې زیات یونین کونسل چې دا کلو دي او دې کې انتهایی غریب خلک دي زمونږ حصار یاسینځای کې یقین وساته په 2002 نه دی خوا زه د فیلډ ته راوتې ما فیلډ ته مطلب دا چې میټریک مې وکړ هغې نه پس بیا تحصیل بازار ته وروتم ځکه په کلي کې میټریک و د جینکو پکې های سکول نشته د جینکو پکې میډل سکول نشته او د هغې وخت نه چې کله زه د صحافت ته راغلم 2007 نه یقین وساته روزانه په دویمه ورځ هم دغه چغې ویم چې زموږ روډ خراب دی سکول نشته لارې کوڅې خرابې دي او بخور سیستم خراب دی نو پلیز ګروډ نشته دونه 35,000 آبادي ده د حصار یاسینځای دغه شانتې ترناب داسې خانانو نه لږ شانتې سایډ ته کېږو دې ځل د خپل غریب روډ دی زه سره مینه محبت او د خپل یو اوټ دی که خان لی ورکړي نو ضایع کېږي درنه او یقین وساته که دله دې ورکړو نو ضایع به ني دا به انشاءالله پرومیس کوم چې د لاسه به یې نیسم او راځي به راله ځای ته او هغه ځای کې زموږ مسله به حل کوي خپل اوټ چرې مه ضایع کوئ غلط ذهن ته بالکل دغه کوئ خلکو ته یو دا خبره کوم چې په تاڼه تحصیل کې دا خلک وایي که نه موږ د ټوپکو سیاست نه کوو دوی به لاړ شي نو ورته ووایي خو ټوپک دې پکار وي خو دا دې پکار وي نو زه یم وسلو له وټونه مه ورکوئ غورې جواری به بیا زیاتې شي دا حجرې نن سیاسي خلک د SHO سره ولې خپل تعلق نه خرابوي هغوی چې کومې دندې کوي زموږ د بچو پندې دي هغوی ټوپکې ګرځي نن د قبضه مافیا ملګري دي دغه خلک نن د سودخورو د ایسپروشو ملګري دي نو دوی د اکسین واردۍ سره به څه تعلق خراب کړي چې 4 کنیکشن یې ورته د کوره لګېدلي نو اصل خبره دغه بل د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ملګري دي نو هغوی ته خو خصوصي طور باندې دا خواست کومه چې ستاسو کوم کینډیډیټ دی نو هغه اوس ساته پورې حل په نه دي اوچت کړی قرآن باندې لاس نه دی چې هغه به عمران خان له خامخا ځي دا یاد ساتئ ستاسو اوټ ضایع کېږي د غړښت ته هغه به ډایرکټ بلې پارټۍ ته اوړي هغه اوټ ضایع کوئ مه هغه د خپل غریب روډ دغې وروڼو به داسې وکالت کوم داسې وکالت
چې ډېر زه مزاحمت هم کوم چې دې وخت کې د ریاست په کار و چې نن د بیټ نښه وي، په کار و چې نن هغوی الیکشن کړی وي، په کار و چې هغوی له نن مقور کړی شوې وه چې د دغه ظلم او بربریت تاسو ته پته لګېدلې وه. خو مسله دا ده چې دلته کوم خلک دي نو هغه ماکوان دي او ماکوان چې کوم دی په اسمبلی کې خبره نشي کولی صرف خندا کوي. نو د هغوی نظام اصل خبره دا ده اسمبلی کې اواز چتولو والا کس نه مخکې راغلی دی، اوس به انشاءالله راځي علم خان شیرپور داسې تکړه کسان موږ اسمبلی کې پکار دي چې زموږ اواز او بار بار وي پي کې 65 او پي کې 65 او پي کې 65 او پي کې 65 او پي کې 65. ډېره مننه.